الرحمن الرحیم عبارت پاتې شوی هلکه په ترکې د میت پورې څو څیزونه حقوق لري حقوق اربعه څلور حقونه تعلق لري په ترکې د میت پورې څلور حقوق تعلق لري اول نمبر کفن تکفین او تجهیز دویم نمبر دیون او دریم نمبر وصیت من الثلث او څلورم نمبر تقسیم علی الورثاء صحیح شوله ناراضه جی دی عبارت تلګ ورش ثم پس د دینا او مونږ وای چې ترتیب هم پکې واجبات نه دي ترتیب هم پکې د سن دي واجبات نه دي ټول پیسې په کفن لاړلې قرضونه بس پاتې شو او لہذا وصیت هم پاتې ثم يقسم الباقي بیا به تقسیمیږي بس دا باقی به تقسیمیږي بین ورثته بالکتاب فما بین د وارثانو د دې میت بالکتاب پس سره کتاب الله سره چې کتاب الله نه ثابت وي والسنت او د سنتونه ذکر رسول الله مبارک فرمای الجد کالاب کنا دا د سنتونه ثابت و اجماع الامه او د اجماع الامه نه ثابت اجماع د امت الجده کالام الجده کالام جدا نیا پشان د مور د چکل خپل مور نوي نو دا به څنګه مونږ تقسیم کوو چې اول بچاله مونږ یې څور کوو مصنف سے فرمای فیبدأ باصحاب الفرائض شروع بکولې کیږي په اصحاب په ذوی الفروض اول نمبر به حصہ چاله ورکولې ذوی الفروض لب ورکولې کیږي الک دا ذوی الفروض چاته وي وهم الذين لهم سهام مقدره في كتاب الله وهم الذين دا هغه کسان دي لهم چې د دوی د پاره سهام حسیدی مقدره معینه الک معین کړی شوی فی کتاب الله تعالی پس کی کتاب الله کې په قران کې حصص معین دي نوع اولا نصف ربع ثمن او نوع ثانی ثلثان ثلث سدس د دوی حصص معین دي په کتاب الله کې کنه وهم الذين دا کسان دي لهم چې د دوی د پاره سهام مقدره حسید مقدره معینه معین فی کتاب الله تعالی فکتاب الله کې دیږي ثم پس د دین الک اول به حصہ چاله ورکی ذوی الفروض لا به چې باقی صفات شونو دا با ثم بالعصبات بیا به شروع کې ثم يبدا بالعصبات کنا شروع وکې په عصبات او هغه عصبات من جهه النسب چې د جهت د نسب لروي الکه د عصبه تعریف ماته لګو کا عصبه خو اصل کې پلی ته ویل کیږي د بدن کې پلی وی کنه بدن مضبوط کړي او نالکه پسند چې په پلو باندې بدن مضبوط وي دغه شانت په عصبات باندې دا سړی مضبوط وي خو او شا چې کله سم مصیبت راش ټول وتخوا او شا تر ولاړ خپل خپلوان ذهنم فورسید والعصبه عصبه چاته وي کل من ارغه چاته وي یاخذو چې اخلی مستحق ګرځيږي ما حاصله ابقته اصحاب الفرائض چې باقی پرخي وي د پاره چا اصحاب الفرائض والفروض باقی ورلره پرخي وي وعند الانفراد په وخت د ځان لوالي کې چې کله دا ځان لوي ذوی الفروض وسره نوي يحرز جميع المال يحرز ياخذ راکا راجم کوي یا ياخذ اخلي جميع المال ټول مال
نو تاسو ویلو چې عصبه هغه وارث تروي چې ما بقیه د ذوی الفروض نه وړي او په وخت د ځان لوالي کې کل حصه وړي یا لکه پوي فشولې سوچ خو برابر دی کنه په وخت د ځان لوالي کې کل حصه وړي ټول ما عصبات او استعداد ټول کوي نه ټول چې څومره پاتې شوی څومره ترکه ده ټول ترکه ذهن د فور رسیدل ورو ښه ها خود به ملاویږي ما بقیه د ذوی الفروض نه بوړي ما بقیه او په وخت د ځان لوالي کې ټول حصہ ذهن هم شو رسېږي او مثال په کې واچو کنه چې دا ذهن شبهه هم ختم شي خاري او الله تا تخاري الکه زید وقاص ذوی الفروض بده خوالی کې ها لکه مثال په تور باندې یو تر نه زوجه پاتې شو یو تر نه سپا زوجه او زه یو تر نه پاتې شو او درې تر نه ابن د چا د زید نسبت پچاته کې د زید زوجه د زید ورور د زید ابن درې زامن سوچ برابر دی ها نالک اول نمبر به حصہ چاله ورځي روزو له ورته زوجي سه اولاد شته که نشته ثمانیت اولاد ها ثمان دي او د سرم اولاد شته د د پاره سودس دی دا ورسته حالاتو کې راشي تاسو ته ها نو ګوره ذوی الفروض بخپل حصہ یو او دا درې زامن چې دا عصبه دي دا څه دي نو عصبه چاته وي ما بقیه د ذوی الفروض دوی بخپل حصې یو سي چې څه پاتې شو دا ټول به ابن وړي تقسیم دي ټول به ابن وړي ذهن نه پوه شي ها سوچ برابر دی جی خالي علک النوع اولنا سمون دی نوع اولنا نوع اول تاسو ویلو نصف ربع سمون او نوع ثانی ثلث نو په مساله کې چې کله نصف را للی او صرف نصف په مساله کې صرف اورګه د قاعده موایو چې بیا د خلق را نشي نوعي اوله دا ډېر اهم قاعده دي ها ثاني دي او اهم دي یو نصف دی ربع او نوع ثاني ثلثان ثلث او ثلث الکه په مساله کې چې صرف نصف رااله مساله به د دون ربوي سونه بوي او په مساله کې چې صرف ربع رااله مساله به د سونه 4 نبوي او په مساله کې چې سمون رااله مساله به د 8 نبوي او په مساله کې ربع او سمون رااله مساله به د اکثر المخرج نوي اکثر المخرج مساله کې ربع او سمون رااله اکثر المخرج 8 دی او په نصف او ربع رااله نو اکثر المخرج ربع 4 دی او په مساله کې ثلثان رااله مساله به 3 ثلث رااله 3 سدس رااله مساله به د 6 نوي که په مساله کې ثلث او سدس رااله مساله به د 6 اکثر المخرج نه ٹھیک شو ثلثان او ثلث راغلی ها ثلثان او سدس رااله مساله به د 6 نه وي کنه اکثر المخرج ها ثلثان او ثلث رااله د 3 نه بوي 4 نه بوي 3 نه بوي ثلث یا لکه پوه شولې په دې باندې ښه اوس راشه هغه بلې مقصدي خبرې
چا باندې خو خلط نشته سوچ برابر دی خالی په مسله کې نصف هم راغلی او یا لکه سلسان یا سدس وسره راغلی دلته به قاعده داسې وي نصف چې مختلط شي د کل نوع ثاني سره یا د بعضې نوع ثاني سره مسله به د چی نه وي مسله به د قاعده څه ده نصف چې مختلط شي د کل نوع ثاني سره یا د بعضې نوع ثاني سره مسله د چی ربع چې مختلط شي د کل نوع ثاني سره یا د بعضې نوع ثاني سره مسله به د بار نه وي او سمون چې مختلط شي د کل نوع ثاني سره یا د بعضې نوع ثاني سره مسله به د 24 نه وي ذهن هم پرې ورسېدلو نسب چې مختلط شي د کل نوع ثاني سره یا د بعضې نوع مسله د ربع چې مختلط شي د کل نوع ثاني سره یا د بعضې نوع ثاني مسله او سمون چې مختلط شي د کل نوع ثاني سره یا د بعضې نوع ثاني سره مسله د 24 هلکه دلته کې سمون مختلط دی د کل نوع ثاني سره د بعضې نوع ثاني سره بعضې سره دی که مسله به د څومره وي 24 په 24 کې سمون 24 کې 8 3 دی که 8 کې به پاړه کې د سمون پاړه به پاټ کې 3 8 24 او سدس په کې څه دی چې 4 دی 4 او 3 صد د 24 نه منفي کا احتشامه صد د 24 نه منفي کا نو څه باقي پاتې شو 17 باقي پاتې شو دا به ټول د 3000 شي د عصبات بشي اوس په پیش ولې هغه عصبات شاته وي چې ما بقیه د زوی مصنف سے فرمایلی ما ابقته اصحاب الفرائض چې باقي بخوي دوی لره چا اصحاب الفرائض پر ایسه یو وړل کړه جی یا لکه پول پښولې او په وخت د ځان لوالي کې ټول سوي که صرف دا درې زامن وي بیا به ټوله به دوی 3/3 به دوی وړلې لکه مثال په طور زید وفات د دوی نه صرف درې زامن دي نو څوک نشته که نه نو ټوله حصه به دا درې ولوي نو که صرف عصباتو چې صرف عصبات نو مسئله به د رؤوسو نه وي مسئله به د څه نه وي دا څو رؤوس مسئله به د 1/3 به د ارواح یا لکه سوچ هم برابر دی ذهن هم څو رسېدلو سراجي ګوره یاده کوي که دلته هم یاده نه کړله بیا ډېر شو په خبره باندې نو ولې بل ځای کې م یادولی شم مطلب دا دی چې یاده دې نه کړه صبر وکړه چې یاده دې نه کړله او بیا سبا مفتي شولې او سراجي دله نه درتلله نو ډېر خفګان به در باندې ذهن دې څو رسېدو بیا به رجوع کېږه یا لکه په مسله باندې ذهن ورسېدلو نو لہذا چې صرف عصباتونو مسله به د څه نه روي رؤوسو نه روي هلکه 3 ابن دي 3 زامن دي چې 3 زامن دي صرف عصبات دي که نو مسله به د رؤوسو نه وي هلکه څو رؤوس دي 3 دي نو مسله د 3 مشهور پی پښولې خبره اسانه ده ځکه عصبات نسبي نه وو نو بیا به عصبات سببي ته به د حسدي خو پکې چا نه دي ویلي ځای د ځان نه راویستل کینو کې یو بل عصبم پیدا شوی چې هغې ته عصبای خصبي وایه ذهن دې پرې ورسېدل څه شی صحیح او بس دا به ورسره ولیکئ که نه